یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناست دی، یو بل ملګری ناست دی، صحابي ناست دی، دا هغه کښتۍ بچی رالی چې رالی د هغه مچه کوي، چې مچه کوي نو بیا پر زنګانه یې د ځانه سره کښېنول، ساتکۍ باندې د کښتۍ بچی راله، لور یې راله، هغه یې د هغې مخ ته کښېنوله. د الله رسول پوښتنه ځینې وکړه، ول دا دې څه چم وکړي؟ ول څنګه یا رسول الله؟ وایي دا کښتۍ بچی دې رالی، مچه دې کوي، پر زنګانه دې کښېنوي، یا کښتۍ بچی دې راله تا مخ ته کښېنوله، ولې؟ ولې دا مطلب هغه امتیاز چې دی هغه کوي، ولې فرق کوي؟ ولې یو شان سلوک نه کوي د زوی د لور سره؟ دا دې څه چم وکړي؟ او دا شی حرام دی چې سړی په اولاد کې فرق کوي. فرق یو خو د زړه فرق دی، په زړه کې را باندې ګران بل نه ګران، دا د اختیار خبره نه ده. فرق دا دی چې یوه بچي ته تا اعلی سي اعلی کاروبار ورکړی دی، بل دې شړلی دی، دا به نه کوي. دا نه سې کولی چې ستا یو ښایسته ګړۍ ده، دا وایي و زوی ته ورکړې او بل زوی ته شی نه ورکوي. د الله رسول فرمایي یو سړی رالی ولګوا اوسه یا رسول الله زما بچی ته زه د فلانی شی په تحفه کې ورکوم، ول نور بچان لرې؟ و خو دې لرم. ول ما د جهنم پر اور مه ګوا کوه، ما د جهنم پر اور مه ګوا کوه چې ته یوه ته شی ورکوې بل ته نه ورکوې. مخکې خبره تېره سوې ده. د الله رسول فرمایي یو سړی به شپېته کاله عمر ته ورسي جنتي به یې، جنتي به یې، لیکن د شپېتو کالو بعد به دیم جهنمي سي، پر ځان به جهنم واجب کړي، د کور والا دا به پر ځان جهنم واجب کړي. صحابو پوښتنه وکړه دا څنګه یا رسول الله؟ الله رسول وفرمایله چې دی به پر دغه حال باندې چې دا د شپېتو کالو ته ورې مسلمان دیندار ښه سړی و، دی به وصیت وکړي چې یاره زما د فلانی مال زما د فلانی زوی دی، زه ورکوم پر طبیعت ورکوم، زما موټر ورکوم، د فلانی دوکان ورکوم. د الله رسول فرمایي جنتي و پر ځان جهنم چې دی هغه واجب کړي. دا سپین سرې عدي راواخله او بابا راواخله. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د قیامت په ورځ به یو سړی د الله په دربار کې پیش سي، چې پیش سي د جهنم فیصله ور باندې وسي، دی به جهنم لره روان کی. د دغه سړي به کښنې کښنې بچاني، د دا سړي به لوڼې، وایي دغه لوڼې به پر دا خپل پلار راوغورځي، ټینګې به په غېږ کې ونیسي. لکه څنګه؟ لکه کله کله دا زموږ تی کور ولره چاپې راغلي دي، پیپسي والا او بل دا راولاړ سي، دا سړی د کوره بیایي. دا کښنې بچان څنګه به راوغورځي، څنګه چا در لمن نیولی دي، چا تر صدرۍ نیولی دي، چا تر پایڅې نیولی، چا تر لاس نیولی، څه حال یې؟ کشکاره مثال درکړم، افغانستان کې به د امریکایانو چاپې رالې، بیا بیا هغه یو نارینه د کوره پورته کوئ، زنانو به څه چیغې وهلې، دا لوڼو به یې څه چیغې وهلې، خوندو به یې څه چیغې وهلې، داسې پر راګرځېدلي وې، ټینګ به یې نیولی وي چې زموږ شی مه بیایاست. د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ پر یو سړي د جهنم فیصله وسي، دا لوڼې بیا راولاړې سي، د خپل پلار به ټینګ په غېږه کې ونې، چیغې به وایي، چیغې نارې به وایي، بد به کوي چې یا الله زموږ بابا را معاف کا، یا الله زموږ بابا را معاف کا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په خدای قسم الله به د دې لوڼو د وجې د خپل بابا بیرته ور پرېږدي، جنت ته به بوځي. دا دغه لوڼو د وجې څونه موږ نظر اندازه کړي دي، څومره زموږ په فکر کې دا خبره ده چې زوی زوی زوی. پښتانه وایي وایي عجبه معاشره ده، که دې ښه غوا درلوده نو دا وایي چې خدای ښه ګستره جنې راکړه، او که دې خپل ځان خبره راله وایي خدای ښه زوی راکړه. یعنی ستا دلته په زوی کې پیدا ده، د خدای څه زوی غواړې، هلته دې په ګستره کې پیدا ده، د خدای څه ګستره غواړې. دا نه وایي چې یا الله رب العزت ته چې ستا را باندې پیر زوی هغه راکړه. دا د پښتنو انصاف دی، دا د دې انصاف دی، دا عدل دی. نو د الله رسول فرمایي دا د بچانې نه دي، دا به د قیامت په ورځ داسې پر راوغورځي، چیغې به وایي. تفسیر قرطبي مولوي صاحب حدیث نقل کړی، چیغې به وایي 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 چې یا الله زموږ بابا دې زموږ سره ډېر احسان کوي، یا الله زما بابا دې زموږ سره بیخي ډېر ښه کول، یا الله زما بابا دې چې زه به ډېره ښه ساتلم. الله رب العزت به د لوڼو د وجې جنت لره بوځي، الله به د لوڼو د وجې جنت لره بوځي. اوس اندازه ولګوئ دا څونه لوی خبره ده، او څومره مهربانې دي دا خپل لوڼې، څومره مهربانې دي دا خپل لوڼې. د الله رسول به دا خپل بچی نه ده، بی فاطمه رضی الله تعالی عنها پر لاس به مچه کوله، پر لاس بیا به ورته ویلې ول فاطمه زما بابا او ادي دي پر تا قرباني، زما بابا او ادي دي پر تا قرباني. څومره لوی مهرباني وه، او څومره لوی شفقت او څومره لوی خبره وله.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې وفات شو وی فاطمه رضی الله تعالی عنها شپږ میاشتې بعد بیا پسې وفات شوله په دا شپږ میاشتې بیا خندلې نه دي زموږ هغې خو وروره تر ټولو خوږه کپه چې دا هغه په پاتا کې کول کېږي ښه خوږه کپه ښه بانډار ښه مجلس ښه ګپه ښه خندا وي چې پلانی سړی راننوځي بس ژر ژر داسې کښېني چې یعنې موږ ډېر غمګین نه یو صحیح سلوک د رښتیا مینه چې د هغه دا د فاطمه رضی الله تعالی عنها د الله د رسول د مرګ څخه ما باندې بیا نه دي خندلي ولې وجه دا ده چې لور ډېره مهربانه وي او عجبه دا ده موږ په ټول دنیا کې د لور سره ډېر بد کړي دي په واده کې څه ډوډۍ موډۍ خلکو ته سره ورکو یا څه داسې 15 جوړې کالي ورکړي بیا ورته زویه دا ستا حق دی دا ما ته په حق کې درکړي دي و زوی ته دې چې په حق کې ورکړي و چې ولور ته دا خبره کوي ډېر کم داسې خلک دي هغه ما پرون یو سړی ویل د بچلاغو کاکړو اول مولوي صاحب ما الحمدلله ما خپل خوند ته داسې حق ورکړي چې دا مې موبایل دی دا مې شمار کوي ما ویل یاره دا زما خور پر ما حق لري ول په خدای دې مې قسم وي چې ما په کروڑو روپۍ ورکړلې که په کال دوه تېر شوي چې الله تر هغه دوګنه ماته نه کړه موږ ډېر کاروباریان یو په هر خبره کې مې د کاروبار نیت چې ګټه به یې بیا دا قدم اخلم که نه وځي نه کوم دا کار د الله رسول فرمایه صحابي ته ویلې ولې دا کار وکړي زوی دې پر مچه کوي او بیا دې پر زنګانه کښېنوي لور چې راله هغه دې دغسې کښېنه ولې څونه غټه خبره ده څومره زوروره بیا دا لور نه ده لور دا د څو ورځو مېلمانه یې په کور کې در سره یې ګوره دلته ستا په کور کې تا بیا 3 کاله خدمت نه یې کړی دا ستا تر هغه وخته خدمت کوي چې تر څو د دې نکاح چې د هغه کېږي تر هغه ساعت ستا خدمت کوي او زوی چې دی دا مازې لږ ښه په کاروبار پوستل بیا به تور ته وایي چې زوی څه خرچه خوراک او بابا نن کاروبار نه و خرچه نسته بیا به سبا درکړه هېچا در نه دا لور و پلار ته نه دي چې بابا ته ولې زما څونه خرڅه یې بابا دا اوس دا پرون ملګري مجلس کوئ دوه ملایانو سره ناست ښه یاران هم نو یې ځای بانډار مانډار ګپه سره کول اخر دا سره جوړه که راسه ورور زما لور به زه تا ته درکړم ستا لور ما ته کرار یو بل ته لورې سره ورکړي ښه نو تا چې لور و ده ته ورکړه نو ته د پلار پر ځای یې که نه او ده چې و تا ته لور درکړه دا به کوم کتاب کوې دا مې د ملایانو حال دی دا نور نه ښیم چې هغه کمرې لونګۍ یې تړلې چادرې روپۍ خدای ورکړي دا هم د ملایانو حال دی دونه ظلم کوې ته که نر یې ته و زوی ته داسې ښځه وغواړه چې د ده نه یې خوښه ستا خوښه وي او سړی و هغه ویل مولوي صاحب ما ته پلار ښځه راغوښتې د هغه دا د ده د خدمت دپاره ده زما دپاره نه ده زه والله که نږدې لاسم زه به خپل ځان ته خپل واده کوم لیکن دا لور بابا ته نه وایي چې بابا په شریعت کې دا ستا بابا دا انصاف دی چې ته ما خپل امزولې ته ورکوې او په بدله کې مې ورکوې پروا نه لري بابا که زما په عزت ستا خواهش پوره کېږي پروا نه لري وایي که زما په عزت و ناموس ستا شهوت پوره کېږي هېڅ پروا نه لري څونه ته اندازه ولګوه د دې خبرې نو الله رسول دې صحابي ته ویلې ولې زوی دې پر مخ مچه کوي او بیا دې پر زنګانه کښېنوي او لور مخ ته پر مځکه کښېن دا به نه کوې بې انصافي به نه کوې ظلم به نه کوې صحیح سلوک